چې محبوبه د اهل کتابو ته وایا چې تاسو مونږ کې سغیب اینه چې مونږ پورې خندانې کوي. آیا دا غیب د تاسو په نسبت باندې چې مونږ ایمان راوړل په الله باندې او مونږ ایمان راوړل په قران مجید باندې او مونږ ایمان راوړل د قران نه چې کوم مخکې کتابونه دي تورات زبور انجیل په دې ټولو باندې زمونږ ایمان د تاسو په نسبت باندې دا غیب دي. نو دلته کې الله جل فرمایي چې قل وایا اے پاک حبیبا یا اهل الكتاب چې اے اهل کتابو هل تنقمون آیا تاسو غیب وینئ مننا پمونږ تاسو غیب وینئ پمونږ الا مگر ان دا خبره آمنا چې مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وما او په هغه څه باندې هغه کتابونو باندې هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الینا مونږ طرف ته قرآن مجید وما او په هغه کتابونو باندې انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل د دینه مخکې نو موږ په قرآن مجید باندې ایمان راوړی دی او زمونږ چې کوم مخکې کتابونه دي ستاسو چې خپل کتابونه وایي تورات د یهودو انجیل د عیسایانو او تورات انجیل زبور په دې ټولو باندې موږ ایمان راوړو په ټولو زموږ ایمان دی اگر چې نور کتابونه منسوخ شوي دي ناسخ کتاب په دې دور کې قرآن مجید دی نو موږ خپل قرآن ومنو او ستاسو کتابونه مو ومنل خو تاسو هغه خلک یې چې تاسو نه زموږ قرآن منئ نه خپل تورات منئ نه خپل انجیل منئ ځکه کو اهل کتاب او چرته کې په خپل کتاب ایمان راوړي تورات باندې نو قرآن به بیا خامخا منو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خامخا منو عیسایانو کو چې په حقیقي معنو کې خپل کتاب انجیل منلې نو قرآن به بیا خامخا منو نبی علیه السلام باندې به خامخا ایمان راوړي خودی چې قرآن نه مني نو دا په دې خبرې دلیل دی چې دین تورات مني نه زبور مني نه انجیل مني څومره مخکني کتابونه تیر شوي دي په ټولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر شو بلکې د ټولو انبیاء علیهم السلام نه وعده اغستل شوی و چې کو د آخر زمانه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په دور کې راغی نو تاسو به مدد کوئ تاسو به ایمان راوړئ د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلی تر حضرت عیسی علیه السلام پورې د ټولو انبیاء علیهم السلام نه وعده اغسته چې کو دا پیغمبر آخر زمانه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په دور کې راغی د کوم پیغمبر په دور کې راغی نو تاسو به هغه مدد کوئ ایمان به راوړئ نو ټولو انبیاء د نبی علیه السلام د هغه باندې د ایمان راوړو د هغه د نصرت کولو وعده د الله سره کړی ده نو چې کله پیغمبرانو وعده کړی ده نو د امت وعده د پیغمبرانو په دې وعده کې په خپله باندې راغله د ټول عالم انسانیت سره الله پاک جل شانه دا وعده اغستې ده کو چې دا پیغمبر ستاسو په دور کې راغی نو مدد به کوئ ایمان به راوړئ نو تورات کې هم دا خبره ذکر وا انجیل کې هم ذکر وا زبور کې هم ذکر وا او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شکل مبارک دا ټول چې کوم دی د نبی علیه السلام ذکر تورات زبور انجیل دا ټول ذکر حضرت عمر رضی الله خپل یو واقعیا بیانی چې زه چې کوم دی روان وم ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې زه روان وم د سفر باندې قافلې سره طوفان راغی باران راغی زماغه دا قافلې نه چې کوم دی پاتې شوم یوازې پاتې شوم نبی چارته وی یو کور راته وښودو چې دغه کور دا د یو راهب کور دی او دغه ته ورشه او د مکې مکرمه د خلکو ډیر خیال ساتي زه چې کله لاړم ما دروازه وهله نو هغه راهب په منډه باندې راووتو ما ته یو کته ما دې ځوانه د کم ځای نه رالي وی چې د مکې مکرمه نه رالم دا هغه دور ته چې نبی علیه السلام د نبوت دا ولا نه ده کړې نبوت وته لا نه دی ملو شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه زیدن نبوت لما زما ډیر زیات خپل ملمستیا وکړه ډیر قدر او عزت مالو او پروټه کې د هغه وخت مناسب چې کوم خپل شیزونو هغه را تکي خودن او زما خطه ملمستیا وکړه چې زه خمول شوم وی بیا زه بلې یوې کمرې ته بوتلم وی چې بوتلم بلې کمرې ته یو ما ته چې وکتل نو درې کسان دي وی یو زما نو ما نه تاسو کو چې دا درې تصویران بوتان جوړ شوي دي دا منس کې څوک دي وی ما ورته چې دا منس کې زمونږ ملګری دی محمد صلی الله علیه وسلم وی ما ته چې دا خي طرف ته څوک دي ما ورته چې دا خو زما وی چې دا ګس طرف ته څوک دي مې زمونږ بل ملګری دی حضرت عمر رضی الله عنه دا هغه خو زه د سیریانم چې خدای پاک مونږ ته شیشه لګېدل دا په شیشه کې مونږ د خپل عکسونه اینو او کنه دا زه خوب اینم دومره پنخې پکې نه پرېخي
وی ما دې تپوس وکړو وی ما ته هغه راهب وی چې دا منځ کې چې کوم دی دا به پیغمبر وي د آخر زمانه آخري پیغمبر دی دا چې د چا د مخه الله دنیا پیدا کړې ده د چا د مخه الله جل شانه خپله خدایي دا ظاهر کړې ده دا هغه پیغمبر دی دته به الله پیغمبري ورکړي د آخري طرف ته ته به ړومبې ملګري ړومبې یار به یې ګس طرف ته چې کوم حضرت عمر دی دا به دویم یار وي ما ورته وی چې دا خو مونږ ډېره فاصله کې یو نو تاسو زموږ د شکلونه د کوم ځای نه راغستې دي وي چې ستاسو د شکلونه دا زموږ په کتابونو کې موجود دي دا موږ د خپل آسماني کتابونو نه دغه څیزونه چې کوم دی را نقل کړي دي دا موږ جوړ کړي نو دا ټول مخې ته چې کوم دی تورات زبور انجیل کې ذکر وو نو که چېرې یهودو او نصوارو په خپلو کتابونو ایمان راوړی په قرآن بیا خامخا ایمان راوړو خو دوی چې په قرآن ایمان نه دی راوړی په رسول الله مبارک ایمان نه دی راوړی نو د دې معنی دا ده چې دوی خپل کتابونو هم په صحیح معنو کې نه منل